چې سليمان عليه السلام تقریر کول او اسرائیل عليه السلام د مجلس تراغه نو یو بوډا غوندې سړی واغته ډېر کته د سوران ابو بوډا ویل سليمان عليه السلام ته چې دا څوک دی دا سړی ویل دا هغه ملائکه ده چې دار چا مل مکی دا اسرائیل دی ابو بوډا په جړا شو ول دا کته ما ته ډېر وران والله وجدي خدای ته وګوره چې ما د دې ځای نه اوچت کاو هندوستان ته مې بوز دا واقعا په شام کې سليمان عليه السلام هوا ته حکم وکړو بډای اوچت کو او د شام نه د هندوستان زمکه ته اسرائیل عليه السلام نه تاسو کو چې دی بډا ته ولې دا سوران وران کړه ورته صاحب خبره دادا چې ما د ډېر تعجب د وجه ورته وران کړه ما ته الله حکم کړو اوس چې دی بوډا نه روح واخله په هندوستان او بوډا ناشته په شام او دغه د خدای د وعده په منځ کې کل بل 15 منټه پاتې 15 منټه کم ټیم چې دنه د ساويستو الله ما ته خدای د هغه کې 15 منټه پاتې نو تعجب نه کولو چې یا الله 15 منټه پاتې دي په 15 منټو کې به هندوستان ته څنګه راځي خو سليمان د خدای او د انسان وعده برابر نه دي بس ورپسې والوتو او د هندوستان په ځمکه د چنغړک نه ونی وسایت نو چې کمزه کم ټیم الله ستاسو روح وستو مقرر کړی ور غرب برابر شي او غزاله بده ور غرب